السلام علیکم خټک صاحب، یو ځلې بیا د اختر د مبارکۍ سره په خیر راغلی. وعلیکم سلام سمینه صاحب، تاسو ته هم ډېر اختر مبارک وي او زموږ کتونکو ته هم ډېر اختر مبارک وي. تاسو څنګه یې؟ اختر مو ښه تېرېږي؟ شکر دی، بالکل خیر خیریت سره یو. او لکه چې وړوکی اختر څنګه تیر شو په کرونا وایرس کې، دا لا اولنی په ټوله نړۍ کې زه یم چې غټ اختر هم و چې هغه هم په دې حالاتو کې، وبایي حالاتو کې تیر شو چې یو بل سره هم د لرې لرې نه ملاوېدلو که نه، د اختر مبارکي هم بس د لرې لرې نه وه. بالکل. او لاول ځل مطلب ډیرو په لکونو په خلکو په لاول ځل داسې حالات ولیدل چې اخترونه وبایي هغې کې تیر شو، وخت کې تیر شو. حج کې هم مونږ ولیدل یو زر په لاول ځل کسان داسې په تاریخ کې ولیدل شي، زر کسان خالي حج کولی شي. او هغه هم چې کوم په سعودي عرب کې دننه دي، بهر نه څوک رانغله. نو ستاسو تجربه څنګه وه د اختر سره؟ ستاسو طرف ته حالات څنګه وو؟ بالکل ګوري، دا خو ستاسو طرف ته چې څنګه د اختر تجربه وه، زموږ طرف ته هم څه هغې نه ډېره مختلفه نه وه. او څنګه نړۍ کې چې کم ځای مسلمانان اوسېږي، هغوی دپاره هم زما خیال دی چې عمومي توګه باندې تقریبا هر چا دپاره مختلف تجربه وه. اول نه ولې چې زموږ په ژوند کې خو دا اول ځل دی چې مونږ یو وبا په دور کې دویم اختر منا وکړلو. چې کله ورکوټي اختر راغلی و، نو هغه وخت کې هم مونږ کتلي وو چې هغه وخت کې خو جوماتونه تړل شوي وو، خلک به جوماتونو ته نه تلل شو. مونږ زما ورکوټي اختر مونځ نه و کړی، زمونږ مالت جومات بند و او زمونږ ښار اکثر جوماتونه بلکې ټول جوماتونه تړل شوي وو، ولې چې حکومت دا اعلان کړی و چې څومره د عبادت ځایونه دي، که هغه جومات وي او که هغه چرچ وي او که نور څه ځایونه وي، هغه ټول به تړلي وي. نو خو دې پیره لږ غونتې په دې حوالې سره مختلف و چې یو خو دا ده چې لکه ورکوټي اختر چې کله راغلی و، نو په نیویارک کې وبا ډېره اوچته روانه و، روزانه 700 خلکو به خپل ژوند بېللو. او دې پیره دا وخت په نیویارک کې چې کوم انفیکشن ریټ دی، هغه تقریبا 1% نه لږ غونتې بره دی، یا 1% څه دغه فیصدي لګیا دی. چې کله ورکوټي اختر و، نو په نیویارک ښار کې د انفیکشن ریټ، یعنی خلکو کې چې کله د کرونا وایرس ټیسټ وشي، نو څومره خلکو کې هغه ټیسټ مثبت راځي، هغه کې کرونا راوځي، هغه وخت کې 500% نه زیات و. او لوی اختر کې دا 1% ته راغلی. دا ډېر غټ امپروومنټ دی، ډېر حالات ډېر ښه شوي دي. همدغه شانتې لکه د مرګو کیسه وه چې خلکو ډېر لوی کچه باندې خپل ژوند بېللو، نو هغه کې هم ډېر لوی کموالی راغلی دی. اوس لکه پرون ما په خیال چې 15 خلکو خپل ژوند بېللی و. نو خلکو اوس هم لګیا دي، مرګونه کېږي لګیا دي، خو هغه کې ډېر لوی کموالی راغلی دی. نو په دې لحاظ دا ویلی شم چې هغه نه ښه ورکوټي اختر نه لوی اختر له ښه، خو دا نشم ویلی چې دا یو نارمل اختر، ولې چې دا بالکل نارمل اختر نو، دا ډېر غیر معمولي اختر او الله پاک نه دا دعا کوو چې خدای پاک دې موږ ته داسې اختر بیا په خپل ژوند کې ونه کړي. صحیح. تاسو د کرونا وایرس د حالاتو ذکر وکړو چې په وړوکي اختر کې د کیسونو شره ډېره زیاته وه، خصوصا په نیویارک کې خو مرکز جوړ شو. نو لکه چې 1% چې تاسو کم شره یاد کړه چې اوس 1% ته دغه شره راکوزه شوې ده، نو مطلب دا وایرس په قابو کې شوی دی، دا ستاسو مقصد دی؟ بالکل قابو کې ځکه شوی دی چې اگر ګوري خلکو احتیاط کړی دی، یو څو شیزونه شوي دي. هغه ځایونه په نړۍ کې چې چېرته تاسو وګورئ چې کوم ځای کې خلکو احتیاط کړی دی، ګورئ که حکومت ډېر نوی قانون راولي، خلکو باندې جرمانې ولګوي چې هر څه وکړي، خو چې څو پرې د خلکو خپل چې کوم عادات او اطوار دي، یا هغوی چې په کوم طریقه ژوند کوي، هغه کې بدلون نه راولي، دا وبا نشي ایساری دی. نیویارک کې تاسو وګورئ، د امریکې ټولو کې لوی ښار دی، ډېر ګنجان آباد ښار دی. یوازې منهټن چې کوم تقریبا 12 میله لوی او 2 میله چوڑا دی یا کولو دی، دلته کې تقریبا 3 میلیونه خلک ژوند کوي، دومره ګنجان آباد ځای دی. خو وګورئ چې منهټن کې ټولو کې کمه وه شره، یعنی چې کله پیک باندې هم وه، نو ټولو کې کمه شره په منهټن کې وه. ولې وه؟ چې خلکو احتیاط کولو، باوجود د دې نه چې ګورئ په ځمکې لاندې د امریکې ټولو کې لوی چې کوم د ځمکې ښکته د ټرین نظام دی یا د ریل ګاډو نظام دی، هغه په نیویارک کې دی. روزانه تقریبا 80 لکه خلک په دو ګاډو په بسونو سفر کوي. نو حکومت دا وکړل نه پورې په نیویارک ښار کې چې تاسو سفر کوئ، نو بس بالکل فری دی، تاسو پیسې نه ورکوئ.
ولې چې حکومت څه کړی دي چې بس مخکنه دروازه بالکل بند کړی ده، بس تاسو ورسته دروازې نه زیم او راځي بم او مفت ایستا ټیکټ نشته دی. ولې چې حکومت دا خیال دی چې مونږ خلکو ته اسانتیام جوړو ورته دا هم کول غواړو چې زمونږ چې کوم عمله ده یعنی ډرایوران چې کوم دي چې هغه محفوظ وي. نو دا زما خیال دا دی چې دلته کې ډیر بدلون راغلو، ګرچه خلکو بیا هم ما په خیال ډیر احتیاط نه کړي، خو امید توګه باندې احتیاط شوه دی. او په نیویارک ښار هغه سیمو کې چې کمزې کې احتیاط نه دی شوی، هغه تل کې شراب ډیره زیاته ولکه کوینز شولو چې کمزې کې زه پاتې کېږم، دلته کې زموږه مختلفو ځایونو کې ډیر زیاته وبا ډیره زیاته خورېدلې وه، همدغه شان د بروکلین کې ډیره زیاته خورېدلې وه. بیا وروسته برانکس کې ډیره زیاته اچانک مونږ وکتل چې برانکس کې ډیره زیاته شوله، سټیټن آیلند کې ډیره کمه وه، منهټن کې ډیره کمه وه. نو وینا مقصد دا چې کمزې کې هم احتیاط شوی دی. نو بیا چې کله حکومت د طرفه $1000 او $1500 جرمانه راغللې، نو هغه نه پاس بیا د چې کم مختلف بارونه او کلبز دي د هغه لایسنس کینسل شولې، لکه چې هغه حکومت د طرفه چې کم احتیاطي تدابیر ورکړل شوی هغه خیال نه ساتلو، هغه بند کړل وې تړل حکومت ته. نو هغه نه پاس نتیجه دا راووتله چې ژوند دوباره رو رو خوشورو شولو ډیر په احتیاط. نن ما په چیرې ژوند کې نیویارک کې نو کتلی چې ډیر ځای نه داسې دي چې نیم روډ رستورانونو نیولې دي، ولې چې حکومت خپل ورته وایي چې تاسو دنه خلک م پرې دی، مونږ تاسو ته اجازه درکو چې تاسو روډ او فوټپاث بورو باندې خپل ټیبل کې دي چې خلک یو بل سره په حفاظتي فاصله باندې ناس دي یا د خوراک کوي ژوند کې دي. نو ممکن ده. نو د ما خیال دی چې د دې دا هغه لکه وجوهاتو چې کم په وجه باندې موږ دا ګورو چې په نیویارک ښار کې حالات حقیقتا ډیر زیات خشوي دي. آیا دا به داسې پاتې شي؟ زه دا ځکه نشم ویلی چې د دې انحصار د خلکو په رویو دی، که رویې همدغه شانتې پاتې شي نو حالات به هم داسې پاتې شي، او که رویو کې بدلون راغله، بد احتیاطي راغله، نو بیا نتیجه هر چاته معلومه ده. بالکل. نو لکه ستاسو د خبرو نه هغه لږ شانتي امید هم پیدا شوی دی که نه، چې که خلک احتیاط وکړي نو څنګه چې وړوکی اختر تیر شو نو غټ اختر لږ شانتي بیا هغه د ژوند هغه شانتي معمول خو نه و، خو بیا هم تر ډېره حده پورې خلک لږ شانتي په سکون کې او د هغې وجه هم دا وه چې احتیاط یې کړی و. که د اختر هغې ته وګورو، په امریکا کې اخترونه تاسو هم ډېر وکړه، موږ هم ډېر اخترونه ولیدل، چې دلته کې کله اخترونه کېږي نو هغه شانتې د پاکستان په شانتې خو نه چې د یو بل کورونو ته خلک ځي راځي او خلک هغه خپل خپلوان ټول راغونډ شي او قرباني هم په یو ځای کې وکړي او سم هغه مجمع شانتي جوړه شوي که نه، د واده په شانتي حال جوړ شوی. بالکل. خو دلته کې بیا هم داسې چې خلک په ټولنو کې میلې جوړې کړي، پروګرامونه داسې په غټ غټ پارکونو کې جوړ کړي چې لرې لرې ځایونو نه ورته خلک راځي. که څه هم سکال هغه شانتي نه خو بیا هم طریقه یې دغه شانتي ده چې میلې جوړېږي، اکثره فیسټیول یې لګي، هغې کې خلک راغونډېږي. که یو شمیره داسې معلومه شي چې په امریکا کې اصل کې څومره مسلمانان اوسېږي، خلکو ته به هم لږه اندازه وشي. ګورې دا اوس یو تاسو ډېر لکه دلچسپې خبرې وکړلې، او دا د امریکې کې چې څومره مسلمانان ژوند کوي هغې سره تړلې خبرې دي. او مونږه د اختر مونځ نه ونیسه اختر مناولو پورې او بیا د مسلمانانو شمیره پرې، دا ټول مهم سوالونه دي. زه تاسو ته ورکوټ باندې خبر وکم چې دا اختر ما د پاره ډیر مختلف داسې و چې ما په ژوند کې اول ځل زه جمعه ته لاړم، خو اول مې اپوینټمنټ اغسته و جمعه ته. هغه زموږ جمعه والو څه چل کړو چې مونږه جمعه کې د اختر لس جمع شوی دي، لس جمع ولې شوی دي چې هغه آنلاین یو فارم جوړ کړو چې خلک بلاړل، نو هر جمع کې به سلو نه زیات کسان به نه پرې خودل. نو هغه هال کې هغه سوشل ډیسټنسینګ لپاره باقاعده نشانونه لګولیو، نو ته آنلاین لاړلې ځان به رجسټر کړلو، تا ته په ایمیل کې ټیکټ یې ملاو شولې، نو ته به چې جمعه ته تللې هغه ټیکټ به دی خو بیا به ته دننه لاړلې او مثبت کړلو. نو دا ما په خیال ډیره ښه خبره ولې چې د طریقې سره هغه کم سوشل ډیسټنسینګ کانسپټ هغه شو. به ډیرو ځایونو کې ټمپریچر یې مغستل کې د خلکو لکه دا احتیاط هم پکې شوی دی. او بیا چې کله پرې د تاسو د اختر چې کم میلې او هغه دا خو درسته چې پاکستان کې د اختر خوند لږ مختلف ځکه هم وي چې مونږ هلته کې خپل خپلوان لرو،
زمونږ اخترو کتا سو وګوري محور چې کم دی هغه ملګرو دوستانو او د خپلوانو سره او چې څومره تاسو د خلک چکینی یو بل سره یا یو بل سره وی یا روټه پروګرامونه کیږي نو هغه مرګري یا خپلوانی یو ځای کینی نو بنیادی توګه باندې پاکستان کې اختر او د امریکای اختر کې یو لوی فرق دی چې امریکای کې کمیونټي په سطح باندې اختر زیات مناوي مثلا چې موږ خپل خپلوان ډیر کم لرو ډیر خلکو د خپلوان شته نه دي هغه به اختر څنګه مناوي نو هغه خپل ملګرو سره کې لکه تاسو اولم ذکر وکړو چې پارټي او کور کې به روټه تنظیم وشول ټول کې نه اصل غپې شپې ولګیدلې اوس او ډیرو جمعهتونو کې ډیر لوی پروګرامونه کېدل لکه ورکوټ اختر کې ورستو کال د کال نه ورستو کال ورکوټ اختر کې زموږ په جمعات کې چې کوم زموږ جمعات انتظامیه واغې لوی لکه جمعات دنه کافي لوی میله ونته لګولې و باشمار تفریح لکه توفه ورکول یا ایسکریمونه ورکول او بلا پروګرام جوړ کړو نو ټول خاندانونه چې کله منځو شولو نو مل تکي خلک ودرېدل خپل کې غب شپ هم لګولو ماشومان خپل لوبم کوله خوراک مرته مفت ملاوي نو دا یو اگر جوړو خو دې پیر هغه نو امریکا کې چې کم امید توګه باندې همیشه نه اختر بنو شوی دی نو هغه کمیونټي په سطح شوی چې کم ځای کې ملګری یا یو مالت خلک یو ځای شي او جمعات کې ځکه دلته کې جمعات اکثر امریکا کې تاسو څومره وګورئ اکثر چې کوم د جمعتون دي هغه ته جمعات نه هغه ته اسلامیک سنټر وایي او اسلامیک سنټر ولې وایي ځکه چې هغه یو د جمعات نه وي هغه سکولم وي الته کې باقاعده سکول تعلیم هم وي پکې هغه تک کې د ځوانانو د لپاره لیکچر پروګرامونه هم وي هغه تک کې د ځوانانو د لپاره چې کوم مستقبل په اړه هغه چې کوم پلانینګ کوي یا کیریئر په حواله تر پروګرامونه کیږي هغه تک کې د لوبو پروګرامونه هغه بیا د اختر په حواله تر خصوصي پروګرامونه راغ د لپاره هغه خصوصي پروګرامونه کوي نو هغه ډیر لوی کچا باندې پروګرام یوازې دا نه وي چې خلک 15 وخت منځون د پرالته جمع کیږي بلکې نور پروګرامونه هم کیږي چې کم ځکه سیاست هم راځي سیاست مداران عمل ته راځي کم سیاستوال کیم راځي او بیا تاسو ذکر وکړلو د امریکا کې چې کم د مسلمانانو آبادی ده نو ګوري امریکا کې دوه قسم ته اعداد شمار دي یو اعداد شمار هغه دي چې کم د مسلمان تنظیمونو دا داوا ده مسلمان تنظیمونه وایي چې په امریکا کې تقریبا اویا لکه خلک چې کم دی هغه مسلمانان دي او چې کم امریکایي تنظیمونه دي لکه یو امریکایي یونیورسيټي ورستو کا یو جاری کړي و نو هغه مطابق په امریکا کې د مسلمانانو آبادی تقریبا 340 لکه ده او کم دین اول چې کم یو اس سنسس هو ګرچه امریکا کې چې کم تاسو ګوري سنسس وی چې څومره فارمونه تاسو ټکوي عموما تاسو نه د مذهب تاسو نه کیږي هغه مذهب خانه نه وي پکې بلکې یو بل سروې کیږي هغه ما خپل چې هر 2 کالو کې کیږي یو اس هاوس کمیونټي سروې د کفدان متوای هغه کې تاسو ته بیا هم څه پته لګي او بیا پیو ریسرچ یو ډیر لوی تحقیقاتي اداره ده پلټنې کوي هغه هم یو ریپورت جاری کړو سموداول او هغه دا وینا و چې په امریکا کې تقریبا 3 ملیون خلک دي چې کوم مسلمانان دي نو مسلمانانو آبادی ډیره زیاته ده دلته کې زیاتیږي اسلام په امریکا کې اټولو کې په تیزه سره خوریدونکو مذهب دی او چې کوم مسلمانان دي هغه دلته کې اوس لګیا دي ما په خیال تاسو ګوري مذهبي تهوار تاسو وکتلې چې ورسته 100 کال اول امریکای حکومت باقاعده اختر په حواله یو سټمپ جاری کړلو چې کوم دا ډاک ټیکټ جاری کړلو دا عید سټمپ ورته مونږ ویل او وایو هغه د عید ولا ډاک ټیکټ هم جاری کړو او ډیرو ځایونو کې اختر په ورځ چټي وی لکه په نیویارک ښار کې باقاعده اختر چټي وی لکه نور کرسمس چټي وی همدغه شانته د اختر هم اوس چټي ده د نیویارک ښار سکولونو کې ډیرو سکولونو کې اوس حلال فود د پاره یعنی چې کم حلال ماشومان ته چې کوم خوراک ورکړل کیږي ځکه تاسو کې دلته سکولونو کې بچو ته سحر ناشتا او د ورځې روټه دا مفت ورکړل کیږي او هغه ډیر لوی مهم روان دي دلته کې چې چونکه په نیویارک ښار کې مسلمانانو ډیر غټه آبادی ده نو پکار دا چې دلته سکولونو کې حلال خوراک دیم شروع کی نو په هغه باندې هم ډیر لوی کمپاین روان دي نو امید توګه باندې مسلمانان د دې معاشره ډیر مهمه او غټه برخه دي او هر چاته کې چې کم ځکه غي آبادی زیاته ده
نو هغه لګیا دي خپل کردار هم لوبوي. دوا د کانګرس غړي دواړه زنانه دي او هغه هم مسلمانان دي. دلته کې مختلف چې کم زمونږه ایالتي او مقامی حکومتي چې کم ځایونه دي هغه کې هم تاسو ته ډېر مسلمانان کاري. یعنی تقریبا 13 نسل وخت لکه پورې مسلمانان په امریکا کې آباد دي کې د شي دینه هم زیاتی. خو تاریخ یې څومره زوړ دی؟ ځینی تاریخي حواله دا وایي چې لکه کریسټوفر کولمبس سره الاولنې مسلمان دلته امریکا ته راغلی او څنګه. بالکل ګوري دا اوس درې سيزونه دي. دا سه تاریخي حواله موجود دي چې کریسټوفر کولمبس چې کله د سپین نه شروع شو نو هغه خپل هغه خو انډیا پته تلو چې هغه خیال دا چې زه انډیا دریافتو هغه غلط شولو راغلو دلته. خو څه حواله دا وای چې مسلمانان چې کم ملاح یعنی هغه خلک چې کم سمندر کې لار جوړولو یا لار خون کی ورته مونږ وایو سمندر کې هغه مسلمانان ودکه چې مسلمانان ډیر اول راغلی ځکه چې تاسو ګوري په سپین باندې خو مسلمانانو کرسچنانو ناول وته وکاله مسلمانانو حکومت کړو. دا خو په 14مې پیړۍ کې کرسچنان ال تراغللو او همدغه 14مې پیړۍ په اخر کې یعنی 1492 یا 1492 کې کریسټوفر کولمبس چې کوم دی هغه دا دروکهله هغه کړه او دی راغلو. نو دا خبره درسته ده چې داسې حواله ډېر زیاتې موجود دي چې کریسټوفر کولمبس د امریکای ته راوستو کې هم یو مسلمان چې کوم لارښوون کېو هغه ډېر لوی کردار چې کوم ته موږ نیویګیټر وایو هغه ډېر لوی بنیادی کردار. او بیا تاسو دا وګورئ چې لکه د امریکای کې دنه چې څومره تاریخ کې تاسو وګورئ د غلامانو کاروبار په امریکا کې 1499 نه شروع شوی او تقریبا ما په خیال چې 1815 پرې هغه جاری وو. تقریبا 2.5 کال د غلامانو کاروبار وکړلو. څنګه وکړلو چې افریقې ته به د اروپایان یا یورپینز بتلل خصوصي توګه باندې برتانوي چې کوم د برتانیې سره تعلق لرونکي کاروباریانو چې چا به د غلامانو کاروبار کولو ورسره بیا د ډچ ولو سپانیش لرو د مختلف چې کوم هر هغه قوت چې چا یو بحري قوت لرلو هغه د غلامانو کاروبار کړي هغه دور کې. نو هغه به افریقې ته لاړلو او الته نه به راوستل او بیا به هغه راتلل نیو اورلینز کتا سوګری لوزیانا یو لوی ښار دی دلته به د غلامانو منډه لګیدلې چې کم کشتو کې جازونه کې براوستل کېدل افریقې نه د غلامان نو هغه به الته باقاعده بولی لګیدل او نیلامي وکیدل او بیا چې تاسو وګورئ جورجیا شولا لوزیانا شولا د تر ترلي څومره ایالتونه دي دلته به د کپاس چې کوم د هغه دی کومبا یا مالوچ چې مالوچ د دوه سال ډیر غټیږي نو دا ټول دو خلکو په التکار کولو کاروندا به کولا او بیا چې کوم په امریکا کې ډیر هغه مسلمانان چې کم خلک چې افریقې نه راوستل شوی دو کې تقریبا 13% خلک دا اوس تاریخي حواله موجود دي 13% خلک چې کوم هغه مسلمانان او تاسو ته هغه دور کې د قبرونه هم ملایويږي په نیو اورلینز کې د مسلمانانو تاریخ په حواله یو نن هم یو عجایب خانه موجوده ده چې کم ځکه د دلته کې چې کم د مسلمانانو تاریخ ته خصوصي توګه باندې به تور چې کم دلته غلامان راوستل شوی نو هغه باندې بیا چې هغه خو غلامانو هغه مذهب بدل شولو هغه نامې بدل شولې او ډیر لکه د محمد علي چې کله مسلمان دلو نو هغه هم دا اکثر ویل چې زه خو اصل زمان نیکونه خو مسلمانانو او بیا خپل مذهب ته واپس راغلم او دا زموږ چې کم دلته کې تاریخ ته د مسلمانانو هغه ډیر زیات زوړ دی او چې کم داسې ورسته سمودا اول یو نوې هغه د ثوانه ملو شوی چې کم په عربی کې لیکل شوی اتل سو یو درشم کې یو مسلمانو ابن سعید هغه لیکلو او هغه نن هم عجایب خانو کې محفوظ دي نو مسلمانان بیا چې کم په 19مې پیړۍ کې چې دلته کې چې کم د کروندې کارو هغه نوې خو نو ولکه نوې شیزونه راوستل مثلا لوګانو فصل چې کم دی هغه خیال داو چې د سیریا چې کم موجوده سیریا ده او لبنان د دوه خلکو په حواله سره هغه دور کې دا خیال او چې دا خلک ډېر خطر وندګر دي
همدغه شانته د زمونږ چې کومه سیمه ده یعنی هند سره هغه وخت هندو دغلتنه شپ لوډز یعنی لوی جهازونه به ډک کړل د کروندګرو نه هغه خلک چې چا غنې کړل شو نو د غنی کروندګر د هند راوستل شو د سیمه ته هغه اول راوستل شو کیوبا ته او بیا ور سره د نور چې کم جزایر دلته راوستل شو تاسو ګورئ نن کیوبا په نړۍ کې هغه هیوادونو کې شامل دي کم دي چینی ډیره زیاته پیدا کیږي او هغه خلکو چې کم د دې ټول سیمه ته د غنی فصل چې کم دی د هند راغلو او دغه شانتي چې کم د مسلمانان چې کم دلته راغلیو د افریقې نه هغه چې کله بیا دلته کې سلیوري ختم شوله یا هغه کې کمواله راغللو نو بیا هغه خلک د امریکای ژوند کې نور هم غټه برخه واخیستله او اسلام چې کم د اول چې کم جمعات جوړ شو په امریکا کې موجوده تاریخ کې چې کم حواله موجود ده او هغه جمعات نه موجود دي هغه روس د نارث ډکوټا کې اوس نارث ډکوټا تاسو وګورئ نو کینیډا پولیس نږدې یو یاد دی او انتهایی یخ دی او الته کې څوک ولې چلتا 200 مسلمانان کورونه راغلي وي د سیریا نه یعنی شام نه او لبنان نه او بیا هغه الته کې ول جمعات جوړ کړلو ورکوټه مته جمعات دی او هغه نن هم موجود دی ګرچه هغه اوس آباد نه دی ځکه چې الته کې مسلمانانو آبادی ډیره کم ده چې کوم ځای کې جوړ دی نن دا هغه آبادی سل کسانو باندې مشتمل ده چې کله مسلمانان راغلیو هغه وخت کې 200 نو مسلمانانو ډیره غټ تاریخ دی او دې باندې خو چرته مونږه چې کوم دی یو پروګرام هم کولی شو چې امریکا څومره مسلمان ملک دی یعنی مسلمان داسې مذهب په حساب نه تاریخ په حواله سره څومره خلک چې کوم دي دلته مسلمانان کله راغلیو او بیا هغه دلته کې څه کړی دي دا چې مسلمانانو ډیر غټ کنټریبیوشن دی او هغه ډیر خلک مانی او هغه خلک چې کوم متعصب دي هغه کې دي چې نه مانی خو چې کوم تاریخ پوهان دي هغه یې نه مانی خو وس چې زګړې ته ګوره زموږه پودکاسټ ټیم بس په ختمېدو ده او خپل اوریدونکو کتونکو نه به د دې هفته د پاره اجازه غواړو بیا به راځو یو خپل او خوندور موضوع سره په دې تما چې کرونا وایرس دغه وبایي حالات تر څو پورې په کنټرول کې مکمل نه راغلي دوايي علاج نه دریافت شوی احتیاط او احتیاط یوازینه حل دی یوازینه علاج دی او خلکو نه به دغه ته هم لرو چې د اختر په موقع بیا محرم هم را روان دی د احتیاط نه کار واخلي احتیاط د پامه ونه غورځي نو د پودکاسټ وخت په ختم کو خټک صاحب تاسو ډیره مننه د ډیوا پودکاسټ نه زه سمینا احسن ما سره ملمو د نیویارک نه د ډیوا سینن کار جهانگیر خټک صاحب تاسو نه اجازه غواړو الله پامان